الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال في موضع آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قالوا يا رسول الله ومن يأبى قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم به فخذوه وما نهيتكم عنه فانتهوا صدق الله العظيم زمانكم بقاء وسلام لك سرك چکا انسان باندې الله جل شانه د احکامات او الله جل شانه اتباع او تابعداري لازم ده نو همدا شانتي پدې انسان باندې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اتباع او تابعداري هم لازم ده دا وجه ده چې په قرآن کریم کې په مختلفو ځایونو کې د الله تعالی د اطاعت سره د رسول صلی الله علیه وسلم اتباع او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم تابعداري حکم مستقل راغلی الله رب العزت چې کوم ځای کې د خپل تابعداري او خپل اطاعت ذکر کړی دی مستقلا هم په دغه ځای کې هم په دغه آیات کې الله پاک د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د اتباع حکم هم کړی دی الله پاک په قرآن کې فرمایي یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله واطیعوا الرسول اے ایمان خاوندانو تاسو حکم ومنئ د الله او حکم ومنئ د هغه د رسول که چېرته د الله پاک حکم منل په یوازې باندې کافي وي نو کله هم الله پاک دا ذکر نه کړی چې واطیعوا الله واطیعوا الرسول یعنې تاسو د الله حکم ومنئ او ورسره د رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم د دې ذکر به کړم نو کړی به صرف د واطیعوا الله ویل چې تاسو د الله تعالی حکم ومنئ خو چونکې یوازې دا کافي نه ده یوازې د الله حکم منل چې دی
او د رسول حکم نه منل دا کله الله پاک ته قبول نه دی. کله چې الله پاک ذکر کړی دی نو ورسره یې د دې ذکر کړی دی چې تاسو به نبي کریم صلی الله علیه وسلم حکم هم ومنئ. دا کومه او هغه د بدن چې کومه ده دا لږه توپیر لري. پیغام راسو دا هوا راغله نو د الله حکم منلو سره د نبی کریم صلی الله علیه حکم منل چې دا په انسان باندې لازم دی. که یو کس شپږ ورځ لګیا وي د الله حکم مني او دی د الله د رسول حکم نه مني نو الله پاک د دې عبادت کله هم نه قبلوي. که دې ډېر ځان مړ کړي د دې پورې که یو کس جهاد ته تللی وي او جهاد کوي صرف د الله رضا دپاره کوي خو د نبي علیه السلام حکم پکې دی نه مني د ده دا جهاد قبول نه دی. دغرنګې د انسان جهاد څومره عبادت چې دی که دې عبادت کې لګیا وي خو د الله د رسول خلاف دې عبادت کوي نو دا عبادت قبول نه دی. نو دغرنګې صرف د الله تعالی اطاعت د انسان دپاره کافي نه دی بلکې دې به خامخا د نبي کریم صلی الله علیه وسلم اتباع وکړي او د نبي کریم صلی الله علیه وسلم تابعداري به وکړي. د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې به روان وي. الله پاک بل ځای کې فرمایي څوک چې د الله د رسول اتباع نه کوي او د ده نافرماني کوي نو د ده لپاره الله پاک سخت وعیدونه او عذابونه ذکر کړي دي. الله پاک فرمایي قل اطیعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. اے پیغمبره ته دوی ته سبا ووایه حکم ورته وکړه چې تاسو حکم ومنئ د الله جل شانه او د هغه د رسول بس که چېرته تاسو مخ واړوئ نو بېشکه الله پاک کافران نه خوښوي. الله پاک کافرانو سره محبت نه کوي. الله پاک په کافرانو سره مینه نه کوي. ولې چې د الله حکم دې ومنلو او د الله د رسول حکم نه مني نو دا داسې شو چې د الله حکم دې ونه منلو. بل ځای کې الله پاک فرمایي ومن یعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا. چې څوک د الله او د هغه د رسول نافرماني وکړي نو بېشکه هغه ګمراه شو او داسې ګمراه شو چې ښکاره ګمراهۍ کې دی په دې کې هېڅ شک نشته. بل ځای کې الله پاک فرمایي وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا. او ای د رسول صلی الله علیه وسلم چې تاسو ته څه درکړي دي هغه مضبوطۍ سره ونیسئ هغه کوئ. د کوم څیز چې حکم درته کېږي هغه کوئ او د کوم څیز نه چې تاسو منې کوئ نو هغې نه منې شئ هغه بیا هغې ته مه نږدې کېږئ. د نبي کریم صلی الله علیه وسلم دومره واضح الفاظو سره د نبي کریم صلی الله علیه وسلم محبت د الله پاک سره دې نه ثابتېږي. د نبي کریم صلی الله علیه وسلم تابعداري د دې آیاتونو نه ثابتېږي. په سلګونو آیاتونه داسې دي چې هغې کې الله پاک د خپل حکم سره د نبي کریم صلی الله علیه وسلم حکم لګولی دی چې تاسو د دې تابعداري وکړئ. الله پاک خپله فرمایي د نبي کریم صلی الله علیه وسلم اطاعت دا د الله پاک اطاعت دی. څوک چې د رسول تابعداري کوي او د نافرمانۍ نه کوي او د ده حکم مني دا داسې شو لکه چې د الله تعالی حکم یې ومنلو او د الله تعالی تابعداري وکړه. الله رب العزت فرمایي من یطع الرسول فقد اطاع الله. څوک چې د پیغمبر علیه السلام اتباع وکړي یعنې د هغه خبرو مني نو بېشکه دا داسې شو چې د الله خبره یې ومنله. بس کله څوک د رسول الله صلی الله علیه وسلم اتباع کوي او د هغه احکام مني نو ګویا هغه د
مخړی نو گویا دې د الله تعالی د حکم نه مخړی او دې د الله تعالی د اطاعت نه مخړی ولې ځکه چې الله فرمایي چې کومه خبره د رسول کوي کومه خبره د پیغمبر کوي نو دې د ځان خبره نه کوي وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى اے پیغمبر ته د خپل خواهش نه د خپل خواهش نفس نه خو دې ته خبره نه کوي یا یو حکم نه کوي کله چې ته یو حکم کې یو خبره کې نو دا د الله تعالی د طرف نه تا ته وحی شوي او هغه دې ته یادې زما عزتمند د خبرې مقصد مې دا دی چې دا کوم آیاتونه ما ستاسو مخکې وویل دې نه د نبي کریم صلی الله علیه وسلم تابعداري او په انسان باندې لازمه او فرض ده اوس کومه چې موږ د الله د رسول سره څومره تابعداري کوو د الله د رسول او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په نقش قدم باندې څومره روان کوم عبادت کو او دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا طریقې نه خلاف وي نو موږ ته د اوس نه پته ولګي چې زموږ دا عبادت قبول نه دی کومه یو کار کو هغه وکړو چې د نبی علیه السلام طریقه په دې کې سره نو کچر دا طریقه صحیح او موږ دا کار د نبی علیه السلام په طریقه باندې کو نو نن زموږ زړه مطمئنېدل په دې باندې پکار دي چې الله پاک هغه خامخا برابرې او هغه خامخا الله پاک کړلې ولې د مسلم شریف حدیث دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ما نهیتکم عنه فاجتنبوه وما امرتکم به فافعلوا منه ما استطعتم تاسو چې ما څه شي نه منع کړي او څه شي مې ته بچ کړی چې تاسو دې شي ستمنې دې کېږي مطلب دا دی چې د یو څه حکم مې درته کړی وي بس هغه وکړئ او د کوم څه نه مې چې منع کړی چې دا کار مه کوئ نو هغه پرېږدئ ولې چې تاسو طاقت د دې دی او زه تاسو دپاره معلم راغلی یم نو زه چې تاسو ته څه ښیم دا د الله د طرف نه ماته د دې حکم شوی دی او د کوم څیز نه چې زه تاسو منع کومه نو دا د الله تعالی په حکم سره زه تاسو د هغې نه منع کوم زما عزتمندو که یو کس دا وایي چې یاره زه د نبي علیه السلام تابعداري کوم او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په سنتو باندې عمل کوم او ټول په هر مرحله کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په نقش قدم باندې تلل د انسان لپاره د سعادت او د کامیابی ذریعه ده که دا انسان دې په ژوند کې هر څومره وخت تېروي او دې دا ټول ژوند د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې روان نو دغه سړی کامیاب دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم اتباع او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اطاعت لپاره بېشمېره فواید دي که موږ چېرته نن خپل ژوند د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې وکړو قسم په الله چې موږ به کامیاب شو دا مسلمان چې نن ورځ په ورځ په شا باندې روان دی او دا انسان او مسلمان چې نن ورځ په ورځ باندې د هر چا نه وهل پرې په ناکامۍ باندې روان دی دې کې ټول هغه خبره ده چې موږ د نبي علیه السلام طریقه پرېښودلې که چېرې موږ په خپل ژوند کې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم طریقه خپله کړه او چې څنګه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ژوند تېر کړی دی که هغه په شانتې موږ خپل ژوند تېر کړو نو موږ به کامیاب شو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اتباع الله تعالی سره د محبت او د ګناهونو د مغفرت ذریعه که موږ وایو چې موږ د الله پاک سره محبت وکړو مینه دې ورسره وکړو نو موږ به د نبي کریم صلی الله علیه وسلم اتباع وکړو که موږ وایو چې موږ ډېر ګناهګار یو او زموږ مغفرت وشي زموږ ګناهونه دې الله معاف کړي نو موږ به د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې روان یو که چېرته موږ نبي کریم صلی الله علیه وسلم سره مینه محبت ونه کړو نو په موږ تا باندې به د ګناهونو او د نافرمانو غټ غرونه په سر وي د قیامت په ورځ هر ورځ چې کله موږ الله پاک مخامخ کېږو نو موږ سره به د ګناه نه علاوه هېڅ څیز نه وي موږ به الله پاک سره نشو مخامخ کېږو او که چېرته موږ د الله پیغمبر
مینه وکړه محبت وکړو او دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې روان شو نو هغه ورځ به زموږ ستا د کامیابۍ وي په هغه ورځ چې کله الله ته مخامخ ودرېږو نو د نبي علیه السلام مینه او محبت به زموږ ستاسو په کار راځي کوم کس چې د نبي علیه السلام د اقوالو اعمالو اخلاقو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم اتباع وکړه نو داسې کس ته الله رب العزت محبت کوي او الله تعالی خپل محبوب جوړي الله پاک په قرآن کې فرمایي قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم پیغمبر ته دې خلکو ته وایي کچن د تاسو د الله رسول الله سره پر اختیا محبت کوي او د دې محبت په وجه هم غواړي چې الله جل شانه تاسو سره محبت وکړي نو د دې مقصد حاصلولو لپاره تاسو زما تابعداري وکړئ نو الله به تاسو سره محبت وکړي او تاسو بس شوي ګناهونه به د الله پاک معاف کړي الله تعالی بخښونکی دی مهربان ذات نو موږ خوشبو ورځ د الله تعالی په نافرمانو کې لګیا یو موږ شپه ورځ په ګناهونو کې لګیا یو موږ به الله پاک ته د قیامت په ورځ څنګه مخامخ کېږو چې الله پاک ته دا تپوس وکړي چې انسانه په دنیا کې ډېر زیات انسانان هغې ته مې ایمان نه ورکړی تا ما ته څه شفارس نه کړی تا ما نه ایمان نه غوښتی ما تا نه بغیر د شفارس نه بغیر د لالچ نه بغیر د هر څه نه تا له ما ایمان درکړو ته به ستا په زړه کې ما ایمان واچولو د مسلمان په کور کې مې پیدا کړې او بیا د داسې پیغمبر امتي مې کې چې هغه زما محبوب و زما سره محبت زیات نو انسان تا ولې بیا د هغه سره محبت نه کړو تا د همدغه پیغمبر بار بار ویلي چې تاسو زما تابعداري وکړئ تاسو نه به الله څه شي خوشحاله شي الله به در سره مینه وکړي محبت به در سره نو انسان ته په دې ټول ژوند کې دا غفلت د خوب نه ته نه پاڅېدې انسان ته د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د طریقو نه ولې خلاف ژوند تېرول بیا به مو تاسو سره څه جواب مو ته هم د قیامت په ورځ الله پاک ته څنګه خپله عملنامه ښایي د دې باوجود چې الله پاک به د هر څه نه خبر زموږ ستا په عملنامه کې چې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم سره مینې محبت د هغې نیکې نوي مطابق عملنامه څنګه ښایي په دغه عملنامه به مو ته څنګه جنت ته ځو د دې د وجې نه کله یو کس دا وایي چې زه دې په آخرت کې کامیاب شم او اوچه سترګې مې وي او الله پاک ته مخامخ ودرېدو نه مخکې چې فرشتې زما عملنامه راوړي او هغه د نیکو نه ډکوي او داسې نیکونه چې هغې ختمېدنه بیا نشته دی او هغه عملنامې ته چې الله پاک وګوري غصې ختمه شي چې یو انسان داسې ځان جوړول غواړي هغه د ضروري دا ده چې دی د نبي علیه السلام تابعداري وکړي د نبي کریم صلی الله علیه وسلم اتباع خپله کړي او د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په نقش قدم باندې روان دي ځکه چې څوک د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په نقش قدم باندې روان دي نو الله پاک خپله وایي چې زه ورسره محبت کوم او زه خپل محبوب جوړوم خپل قرب ورته حاصلوم او خپل نزدېکت ترې راوړم نو بیا موږ ولې داسې لګیا یو چې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم چې کومه زندګي ده هغې نه موږ په غفلت کې لګیا یو موږ د نبي علیه السلام سره محبت نه کوو په خوله باندې خو هر څوک وایي چې زه د الله پیغمبر سره محبت کوم هر څوک دا وایي چې زه دا ډېر زیات مینه محبت ورسره کوم زما عزتمندو که چېرته موږ په دې خپله دعوت یې رښتیا یو نو موږ به خپل اعمال ته وګورو خپل ژوند تېرولو ته به وګورو خپل شکل صورت ته به وګورو چې موږ د نبي علیه السلام موږ ته خپل شکل جوړ کړی دی او خپل شکل ورته دی موږ د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په تعلیماتو باندې عمل کوو که د هغې باندې عمل نه کوو که چېرته موږ د نبي علیه السلام په تعلیماتو باندې عمل کوو نو زموږ ستا مینه محبت دا دعوه بیا رښتیا ده
او چې کله زموږ ستا مینه محبت دا ورشتیا شو نو الله پاک به مو تا سره مینه محبت کوي خو که چېرته موږ په خپله دعوه کې الله دې نه کې غلط یو نو الله پاک به بیا موږ سره مینه محبت نه کوي بیا ځای جهنم دی د نبي علیه السلام سره څوک چې اطاعت کوي د هغه تابعداري کوي دا هسې عبس نه ځي لوی نفع دی دا چې څوک د سردار دو جهان محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اتباع تابعداري کوي نو الله جل شانه و دوی په دې وجه دا انسان جنت ته داخل کی بخاری شریف حدیث ته نبی علیہ السلام فرمایي كل امتی يدخلون الجنه چې زما بهر یو امتی چې دې جنت ته داخل شي الا من ابا څوک چې انکار صحابه حیران شو چې امتیان به د نبی علیہ السلام هغه به جنت ته داخليږي الا من ابا څوک چې انکار وکړي دا به څوک وي نو صحابه تاسو کوي قالوا يا رسول الله ومن ابا اے دا الله رسول انکار څه شی دی دا به څنګه څوک انکار کوي قال من اطاعني دخل الجنه څوک چې زما تابعداري کوي دی به جنت ته ځي ومن عصاني فقد ابا څوک چې زما نافرمانی کوي هغه انکار کوي هغه به جهنم ته ځي نو نبی علیہ السلام تابعداري دومره ګرانه کړله دا نن سبا چې موږ ته ژوند تنګ شوی دی او موږ وایو چې یاره موږ په دین باندې عمل نشو کولی عمل نه کوو نو دا زموږ خپله کمزوري ده دا موږ ځان ته دین خپله ګران کړی دی ځینې دین خو آسان دی زموږ سره نن سبا چې کوم مسایل دي او کوم انعامات موږ باندې الله پاک کړي دي دا په صحابو باندې نو صحابو ته دومره سهولیت نه وي هغوی به سهار وخت ماښام به راتله په دې غرمو باندې به یې کارونه کول هغه ګرمو شګو باندې به لګیا وو ګړۍ چیلې دا وغیره به یې سرولې سخت غربت کې به یې وخت تېرولو خو ولې هغې د نبي علیه السلام حکم منلو هغې د نبي علیه السلام سره محبت او الله پاک ورته د دنیا جنت کړی څوک چې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم سره محبت کوي دی به نبی علیہ السلام سره جنت کې مرګري الله پاک فرمایي او څوک چې الله او د رسول سره حکم ومني نو دوی په جنت کې هغه خلکو سره چا باندې چې الله پاک انعام کړی دی چې هغه پیغمبران دي صدیقین دي شهدا دي او صالحین دي او دا خلک ډېر ښه مرګري دي جنت کې موږ جنت د الله نه غواړو او چې بیا جنت کې الله پاک موږ سره داسې کسان دي چې هغه پیغمبران دي موږ هغې سره هغه کسانو سره چې کوم صدیقین دي رښتیا وایي هغې سره یو هغه کسان چې کوم شهدا دي چې بیا هغې سره یو صالحینو سره یو نو دا به زموږ څومره ملګري نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته یو صحابي راغی ورته یې د الله رسول موږ چې تاسو سره ناست یو نو زما زړه ډېر خوشحاله دی ولې زه تاسو سره ډېره زیات د حد نه زیات محبت کوم خو چې کله تاسو نه جدا کېږو او کور ته لاړ شو نو کور کې م زړه نه لګي زما زړه هم تاسو سره وي او بیا تاسو پسې ډېر زیات خفه یم خو چې کله بیا ستاسو مجلس ته راشم او صحبت ته راشم او تاسو ووینم نو زما زړه بیا سکون کې شي بیا به راځي خو ای د الله رسوله دا په دنیا کې موږ داسې ما ته پته ده چې په جنت کې ستاسو ډېر غټ مقام دی تاسو پیغمبر یې غټه مرتبه ده ستاسو ای د الله رسوله اول خو به که زه جنت ته تللی نه شم ډېر ګناهګار یم خو که چېرته الله پاک را باندې رحم وکړي د رحم معامله را سره الله پاک وکړي او جنت ته لاړ شم نو بیا به ستاسو مرتبې ډېرې زیاتې دي تاسو سره به زه ملاقات نه شم کولی نو جنت کې خو به زه بیا ډېر زیات خفه یم چې تاسو نه وینم نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې داسې نه ده چې جنت ته لاړ شي نو چې څوک وغواړي هغه سره به ستا ته ملاقات کېدی شي که زه پیغمبر هم یم زما درجه اوچته ده خو که ستا زړه کې راشي چې نبي علیه السلام سره محبت کومه الله پاک به هغه ټولې پردې اخوا کې زموږ مجلس ته به ته راشي موږ سره به کښېني موږ سره به دې ملاقات وشي نو زما عزتمنده دا محبت دعوه خو موږ هم کوو موږ هم وایو زموږ نبي علیه السلام سره ډېره محبت او هغه نبي کریم صلی الله علیه وسلم خپله فرمایي چې در هغه کس هغه وخت
پورې مؤمن نشي کېدی چې څوک پورې ما سره محبت د خپل ځان نه، د خپل اولاد نه، د خپل مور او پلار نه، د خپل مال نه زیات محبت ما سره نه وي په زړه کې، دغه کس کامل مؤمن نشي کېدی، د دې ایمان کامل نه دی. نو دا سره ایمان نشو چې د نبی علیه السلام سره محبت نه وي، خو زموږ محبت کمزوری. موږ د محبت دعوه کوو خو اول خپل ځان ښایو چې اول ځان سره محبت دی، بیا ښایو چې اولاد سره محبت دی، بیا ښایو چې زموږ مال سره دولت دی، هغې نه پس په اخره درجه کې زموږ ایمان او زموږ محبت چې دی نبي علیه السلام سره چې کمزوری ایمان ده. زموږ عزتمند داسې نه ده پکار. لومړی ایمان زموږ د نبي علیه السلام سره محبت زیات دی د خپل ځان نه، او د دې ثبوت صحابه. کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم چرته تشریف وړو نو صحابه به داسې بېچینه وو چې اصل دې ته دشمن سره نقصان ورورسي. حضرت ابو هریره رضی الله عنه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم موږ سره تشریف فرما، بیا حاجت د پاره پاسې تشریف یوړ. نو کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم تشریف موږ نه یوړو نو لږ وخت زیات تیر. ټول صحابه داسې ببر شو او خفګان واده شو چې هسې د نبي علیه السلام ته چا تکلیف رسولی، ولې د هغه دشمنان ډېر زیات شو. نو موږ ټول داسې خفه شو او پاسېدو د نبي علیه السلام تلاش کې ووتو. خو د نبي کریم صلی الله علیه وسلم یو معجزه او یو صفت دا چې په کوم لار باندې به هغه تشریف یوړ او هغې نه به یو ښایسته خوشبو تله. صحابو ته به پته لګېده چې په دې نبي علیه السلام تشریف وړی دی. وی موږ د هغه په تلاش کې ووتو د نبي علیه السلام. نو هلته یو باغ وی موږ نه دومره صبر نه شو کېدی چې د باغ په ګیټ باندې راتو شو. بعضې صحابه په یو بعضې په بله وی ما نه دومره صبر نه شو کېدی، ما ډایرکټ هغه چې اوبه پې ورځي کوم سوري وي هغې کې وردننه شو. وی چې ومې کتو نبي کریم صلی الله علیه وسلم تشریف فرمایي. اے ابو هریره ولې اے د الله رسوله موږ باندې لږ وخت تېر شو، موږ سره دا هیبت شو چې تاسو ته دشمن د چرته ضرر نه رسول. شپه ده تیاره ده او ټول صحابه درپسې ګرځي. نبي کریم صلی الله علیه وسلم له خپلې چپنې مبارکې ورکې پاڼې مبارک چې دا یوسه او صحابو ته ویل چې هغه ښه دی، چا ورته نقصان نه دی رسول. صحابو له بهر راووتو راغلو، صحابو ته یې وسکو دی ملګرو راځئ نبي علیه السلام صحیح دی محفوظه ده. نو دا خبره دې پورې دا واقعه مې بیان کړه چې دوی صحابو د خپل ځان نه هغه سره زیات محبت وکړو. د نبي کریم صلی الله علیه وسلم سره صحابیاتو څومره محبت کړی، یو جهاد ته روان دی. نبي کریم صلی الله علیه وسلم اعلان وکړ چې جهاد لپاره تیار شي، جهاد د کله چې لښکر روان شو جهاد د ځي یو زنانه د ماشومې په سجدې کې تړلی دی ولې راوستو، د غېږې ماشوم دی. ای د الله رسوله دا ځان سره یوسه، زما بچي نشته دی، زما خاوند نشته چې تاسو سره جهاد کې شرکت وکړي او ستاسو حفاظت وکړي، نو دا ځان سره والې دا جهاد د بوځي. نبي کریم صلی الله علیه وسلم راته فرمایي چې دا ماشوم دی، دی به جهاد څنګه کوي؟ هغې ورته وویل او ما ته پته ده چې جهاد نشي کولی، دی به ستاسو حفاظت نشي کولی، خو ای د الله رسوله چې دشمن در باندې غشی رابغی یا د تورې غزار در باندې کوي نو د ډان په ځای ورته زما دا ماشوم نیسه چې په دې باندې ولګي خو چې تا ته څه نقصان ونه رسي. محبت خو رښتونې نه ده. زموږ ستا دعوه ده چې موږ د نبي کریم صلی الله علیه وسلم سره محبت کوو، خو موږ لومړی ځان سره محبت کوو، بیا وروسته د الله رسول سره محبت کوو. که یو کس دا کوي چې یاره اوس خو نبي علیه السلام نشته که نو ما به خپل سر قربان کړی، ته د نبي علیه السلام یو سنت تازه که نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زما امتیان به د قیامت نږدې وخت کې چې په یو سنت باندې عمل کې د سلو شهیدانو ثواب به ورته میلاویږي. ولې نن سبا مو تا د نبي علیه السلام سنت خپله په لاس باندې دفن نه کړو، مو تا د نبي کریم صلی الله علیه وسلم سنتو پسې خندا نه ده راغشتې، مو تا باندې د نبي علیه السلام سنت بد نه لګي.
که زه دعوه کې رښتونی یم چې د الله د رسول سره محبت کوم، زه د نبي علیه السلام سنت خپل کړم، هله به ما ته پته لګي چې ما دعوه صحیح. زما عزتمن، زه بار بار دا وایم که یو کس د رښتیا او عاشق وي د نبي کریم صلی الله علیه وسلم، یو شاعر دی، هغه به د نبي علیه السلام په باره کې ډېر ښایسته اشعار وي. نو د شام د ملک نه یو کس دا اراده وکړه چې دا به د الله د رسول صحیح عاشق وي او دی به په سنتو باندې برابر وي. هغه خپله کجاوه راواګشته، روان شو صرف ملاقات دپاره د دې چې یاره زه د سره ملاقات وکړم، دا خو د رسول صلی الله علیه وسلم غټ عاشق دی. کله چې راغلو چې ویې کته هغه ږیره واله ختمولی، اجامت یې کول. نو د چې ولیدل وي استغفر الله استغفر الله، وي ما خو ویل چې ته به د نبي کریم صلی الله علیه وسلم غټ عاشق یې. نو دا شاعر ډېر حاضر جواب و، دوله جواب ورکړو چې زه خو ږیره خرئ، ما خپل مخ صفا کوم، د نبي علیه السلام په زړه باندې خو چاړه نه راکاږم، مطلب خلکو ته خو ضرر نه رسوم، چې خلکو ته مې ضرر رسولی نو هله به ما د نبي علیه السلام په زړه باندې چاړه راکړه. هغه بیا جواب ورکړو دې بزرګ چې نه، ته خو د خلکو زړه نه ځارې، خو د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په زړه باندې چاړې راکړه. یو عالم دی زموږ ملګری عمرې له تللی وي، هلته راته یو عالم خوب بیان چې ما نبي کریم صلی الله علیه وسلم په خوب کې ولیدو چې مې کته د نبي کریم صلی الله علیه وسلم سینه مبارکه ټوله وینې وینې چې ته یې په چاړو باندې وایې. ما ته چې کوم ملګري دا خوب بیانولو عمرې نه راغلی و ژړلی، وي ما چې د هغې تحقیق وکړو او د علماو نه مې تپوس وکړو او دغه خوب والا خپله وایي چې ما نبي کریم صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړې چې د الله رسول ستاسو خو سینه مبارکه ټوله جاده ده په څه باندې، وي زما امتیان چې دي د هغه مغز زخمي کوي. چې تپوس یې وکړو دا څوک دی چې دي په ږیره باندې بلیډ راکاږي یا زما په سینه باندې راښکلی. زما عزتمنو، موږ به د نبي کریم صلی الله علیه وسلم سره د محبت دعوه صحابه هغه چې د نبي علیه السلام ته به مخې ته ودرېده چې لومبې غشې به په ما باندې راځي، هغې نه پس به نبي علیه السلام ته ورسي. خباب رضی الله عنه واقعه ټولو ته معلومه ده چې وینې وو پانسیپونې په غشو باندې ویشتو. وی ای خبابه تا ته پته ده چې اوس مونږ تا مړ کوو او زخمي کوو دي، جال کوو دي، ته صرف دومره ووایه چې په دې ځای باندې نبي علیه السلام ویله ما په جو زه ښځو سره ناست وی مونږ د پرېږدو قسمونه یې ورته وخوړل چې پرېږدو دي. وی ای مشرکینو تاسو خو صرف دا وایئ، وی زه خو دا نه برداشت کوم چې زه دې کور کې ناست وی او د نبي علیه السلام خپل مبارک کې د ازغې تللی وی، هغه درد زه نه برداشت کوم، زه به څنګه دلته دا برداشت کړم. هغه صحابو دومره غټ مقام ورته ځکه میلاو شوی و چې د نبي علیه السلام سره محبت کې رښتونی. مو دا چې لږ شا په شا باندې روان یو، هر چا نه سبیلې خورو وهل خورو، دا د دې د وجې نه چې موږ نبي علیه السلام شاته کړو. زما عزتمنو، عاجزانه درخواست دا دی، خفه کېږو به نه چې چا ګیرې نل نه وهلي اوسه پورې. ما بار بار دا ویلي دي کتابونو کې دي چې څوک مخ صفا کې ګیره ووهي او دې وایي چې زه ښایسته ښکارم، ښځه پې طلاق وشو، ایمان نه خلاص. مونږ ته دا هېڅ هم نه ښکاري. نن نه ځان سره دا قصد وکړئ چې یاره ما د نبي علیه السلام په محبت کې نن ګیره پرېښوده، ته ګوره چې الله پاک پیغمبر څومره خوشحالېږي، نبي کریم صلی الله علیه وسلم څومره خوشحالېږي، نبي علیه السلام نه خوشحاله شو، الله نه خوشحالېږي، ستا ټولې بندېړی به روان شي، الله پاک به دې کامیاب. زما عزتمنو، ټول ځان سره عقد وکړئ چې مخ د بدن بلیډ کینچي وغیره څه نوړو چې کله دیش نه غټه شي، موټې نه غټه دې کټ کوه. الله تعالی دې په دې باندې عمل کولو توفیق راکړي او الله تعالی دې موږ په صحیح معنو کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم عاشقان جوړ کړي. الله پاک دې د نبی علیه السلام هر یو سنت چې دی هغه زموږ په زندګو کې ژوندي کړي او الله پاک دې موږ له دومره توفیق راکړي چې د نبی علیه السلام په هر سنت باندې عمل وکړو. واخر دعوانا ان الحمد لله.